او دا طلبا علما تاسو ته دعاګانې کوي، نو دا ستاسو خیرخوا مخلوق دی، خیرخوا. خو موږ او تاسو په دې خیر باندې نه پوهېږو. موږ او تاسو داسې ښکاري چې ګینې دا مولیان به کیدای شي اوزګار به وي، نو اوزګار نه دي. ښه اوزګار نه دي چې کم دی. د دنیا تو داسې کم کار دی چې ګینې هغه دی ګران وي. ښه یو کار ګران نه دی. ښه د دنیا هر کار د علما ذهین خلک دي، خو صرف د الله د دین فکر ورسره وي. ما او تعالی څه سبق راکوي؟ طالب د مدرسې ته راځي، نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته طالب راغلی، صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي زه راغلی یم دین زده کړې دپاره، ستاسو نه څه زده کړه وکړم. نبی کریم علیه السلام ورته څه وفرمیل؟ مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم. طالب العلم په خیر رالی. فاروقي ته طالب را روان دی، د دې کلي خلکو تندې او ته مه تریو کوه. د علاقې خلکو دا حافظ صاحب را روان دی، د علم د زده کړې دپاره بچی را روان دی. فاروقیه کې سبق ویمه، یاره دا خو مخکې سلو، اوس خو دا پکې لا ښه زیات شو. تندې مه تریو کو، په خیر رالی. د خیر دپاره راغلی، ځان څه د خیر راوړی، په خیر رالی، مرحبا ورته ووایه. ابن ماجه روایت کې دي چې کم دی بچی راشي د علم د زده کړې دپاره، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي فرحبوهم وحیوهم، دی بچو ته تاسو خیر رالی وایي، مرحبا ورته وایه. په خیر رالی بچي همیشه دپاره راشي د مدرسې ته چې علم زده کړي. دا طالبان ستاسو نه څه غواړي؟ نه ښه دا قدرمن خلک دي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام د طرف زوی دی. نبی کریم علیه السلام وفات کېده چونکې د عمر کم دی، څه زده کړې د نبی علیه السلام نه کړې ده، او زیاته زده کړې بیا د صحابهو نه کړې ده. نو رابلې د صحابي دروازې ته به ناستو، ور به نه ټکو، دا صحابي دی، عالم دی، که زه ورته ور وټکوم نو هسې نه چې بېادبي شي. تاسو د ادب نه څه خبرې؟ د پیغمبر علیه السلام د تره بچي نه ادب زده که حضرت عبدالله صاحب نه. اوس هغه د کور صاحب به په خپل سمي د کور نه راووتو، یا 10 منټه او یا 20 منټه او ګینټه پس څه وخت چې به راووتو، چې به یې وکتو نو عبدالله صاحب په خاورو ناست. کله به وله خوب رالی نو په دې خاورو به سر ایښی په خاورو ککړ شوی دی. هغه به ورته وایي ګوره د پیغمبر علیه السلام د تره زوي قدرمن سړی، تا ما ته آواز ولې نه کوو؟ ور دې ولې نه ټکو چې زه راوتی وې؟ وی به نه زما ضرورت دی، ستا ضرورت خو نه و. زما ضرورت و نو ځکه مې انتظار کو چې ته راوځې. راغلی یم چې ما ته یو حدیث خو ووایې، د نبی علیه السلام یو وینا راته ووایې چې زه زده کړم. نو فرمایي دې طالبانو ته زموږ دې ملګرو ته سبق ورکوي، تاسو راغلي مدرسې ته، خلک به ستاسو خیر رالیم کوي، خلک به ستاسو قدر کوي، خو ته به د چا نه قدر نه غواړې. وایي ذللتو طالبا، ما چې علم زده کو نو ځان مې ذلیله کو، په خاورو به زه ناستم، په دروازو به زه ناستم، خپل هاشمیت می قربان کو، خپل قریشیت می قربان کو، خپل سیادت می قربان کو، د نبی کریم علیه السلام رشتہ و نسب و د تره زویوالی می قربان کو، علم می په دې ذلت حاصل کو. نو په عززتو مطلوبا، نن ما ته خلک عالم وی، نن ما ته خلک حبر الامت وی، هغه ذلتونه می حاصل کړو. اوس چې کوم د معزز وګرځېدم. طالبان د علم د زده کړې دپاره غوي په خپل مهنت کې خلکو له پکاري چې ستا قدر وکړي، خو ته به د چا نه قدر نه غواړې. نو دا عزتمن خلک مدرسې ته راځي. زما او ستا فریضه څه جوړېږي چې ما او تاسو بس یو حدیث د بخاري باندې اتفاق کوم. نبی کریم علیه الصلاة والسلام زما او ستا د پوهې دپاره یو حدیث مبارکه فرمایلی دی. الله جل جلاله وغوښتل د دې خپلو بندګانو امتحان اخلم. نو یوه فرشته الله راولېږله، ته لاړ شه زما په دې بندګانو کې وګوره، او زما دې بندګانو امتحان واخله چې دوی څنګه خلک دي، خو داسې وګوره چې هغه بلکل ښه پسمانده انسان دی. نو یو کس ته راله، دا په سر باندې چې کوم دی ګنجی انسان دی، په سر باندې ویښته نشته، عروضې نشته. دا د الله جل جلاله څومره ښایست او حسن دی چې دې بنده لی ورکړی دی.
خو بندګانو په دې ذهن کې ناشنا قصې پرتي الله تعالی ښایسته ښکلې ږیره درکړې ښایسته ښکارې بنده وي په دې خوشحاله نه یم او ویې بېوقوفه د هغه چا نه تپوس وکړه چې د چا ږیره نشته د هغه چا نه تپوس وکړه چې څوک الله کوسه پیدا کړی دی څوک الله گنجې پیدا کړی د هغه نه تپوس وکړه دا خو د الله نعمت دی چې الله تعالی ږیره درکړې ده نه فرشتې ته نه تپوس وکړو څنګه یې یاره وایي نور خو څه کېږي خو ګوره د خلکو ښایسته ښکلې ږیرې وي ښایسته وروځې وي ښایسته زلفان وي ویښته وي څومره ښایسته ښکاري او زه گنجې سر یم چې کم دی دا سر مې مخه نه ښکاري دا وروځې مې مخه نه ښکاري دا مخ مې مخه نه ښکاري ځکه ویښته نشته که دا ږیره مې وی دا سر مې څونه به ښایسته ښکاره کېده او د دې سره مال او دولت هم نشته غریبي مې ده فرشتې ورته دعا وکړه الله دې ستا دا ویښته برابر کړي او یو اوښی وله ورکړه وی دا ساته الله دې له پکې برکت واچي فرشته انساني شکل کې راغلی ته لاړه بس سړی خوشحاله شو ویښته راوټو کې د زلفان راله وروځې رالې ښایسته ږیره شروع شوله ډېر ښایسته بدن الله ورکړ هغه اوښې نه الله پاک چې کوم دی بچي پیدا کړه ډېره چې کوم دی ښه زیاته شوله یو بل کس پسې ورله هغه صاحب باندې برګې مرض دی او دا بدن چې یو رنګ وي نو ښایسته ښکاري چې کله دا برګ مرض ولګي نو څه چې کوم دی تور ښکاري څه سپین ښکاري ډېر ظاهري بدنما ښکاري اوس سره بدن خوږړي بوږړي اوم دی داسې خوږ اوم دی نو فرشته ورته وایي څنګه یو خو غربت راغوستی یم او دویم مې دا بدن هم داسې بدنما ښکاري د خلکو څومره ښایسته ښکلي سرمنې وي هغوی ته ګورم نو خفه شم فرشتې ورته دعا وکړه الله دې جوړ کړه الله دې ښکلي سرمن درکړي یوه غوا یې وله ورکړه دا غوا ساته او الله دې له مال کې برکت واچي یو دریم کس پسې ورله ړوند دی په سترګو معذور هغه نه یې تپوس وکړو ته څنګه یې نو هغه ورته هم خپل شکایت په سترګو باندې ړوند یې مسنۍ نم خلکو ته الله پاک سترګې ورکړي نظر یې وي نو ښه ګرځي د الله د دنیا تماشې کوي ډېر څه چې کوم دی ني زه د خپل ځان پسې محتاج یم خپل ګن ځای ته نشم رسولی خپل ځان ته کتی نشم هر چا ته محتاج یم غریبي یو طرف ته ړوندتوب بل طرف ته فرشتې ورته دعا وکړه الله دې نظر درکړي یوه ګډۍ وله ورکړه دا ساته الله دې له مال کې برکت واچي الله جل جلاله د دې درې واړو چې کوم دی مال ښه ډېر کړ څه وخت پس الله هغه فرشتې ته وی اوس ته لاړ شه او زما دا بندګانو ګوره چې څنګه دي فرشته راله هغه مخکیني کس پسې چې کوم ګنجې و هغه دومره اوښان دي د درې ډکې دي حدیث د بخاري کې دی چې فرشته اقا شکل باندې چې څنګه لومبی په کم شکل انساني کې راغلی و اقا شکل انساني کې بیا راله دپاره دی چې په دې انسان باندې پوره حجت قایم شي ورته وایي زه مسافر یم بېوسه او غریب یم په سفر روان یم او ډېر لرې مزل کوم او تعالی الله دومره مال درکړی ګوره درې دې ډکې دي د اوښانو د اوښو دا بچي دي دا خادمان دي الله جل جلاله تا ډېر لوی احسان کړی دی یوه اوښه پکې مله راکړه چې زه پې دا سفر وکړم او زه منزل مقصد ته ورسېږم دا گنجی ورته وی مسافره دا خو صحیح ده چې زما ډیر مال دی خو لیکن د دې مال ډیر حقوق وي زکاتونه ورکول وي د رشتہ دارو چې کم دی پالنه وي روغ رنځور پکې وي مرګ مرده پکې وي یاره موږ دا حقوق نشو پوره کولی نو تاله پکې څه وخه درکم بس یاره چې ماپ مو که نشم درکولی ښه ناشکره شو فرشته ورته وی هلکه داسې چې ته ګورمه معلومیږي چېرته مې لیدلی وي ته څه ګنجی نه وي ته خو یو ګنجی سړی وي په سر دې ویښتم نه او یو خوارپړق غریب وي الله مالداره کړې الله ویښته درکړه ښکلی انسان یې دنه جوړ کړو تا ته خپل هغه حال نه دی یاد د ناشکره دنن انکار وکړه وی نه مړه مسافره ته غلط شوي دا به چېرته تا بل څوک لیدلی و زه خو پیدایشي هم دغه زلفانو والا یم پیدایشي هم دغه شانتې ښکلي ویښته مې دي او دا څونه څاروي او مال چې ته ګورې دا خو زما د پلار او د نیکه او د ور نیکه راپاتې وو دا خو موږ نسب در نسب سلسله در سلسله مالدار را روان یو نوابان یو غلط شوي چېرته بل کس به دې لیدلی خوارپړق زه خوارپړق نیم پاتې شوی فرشتې ورته وی که دروغ وایي نو الله دې هغه شانتې که چې څنګه وي نو بیا نه په سر ویښته و نه ګیره و نه وروځي بیا هغه شانې ګنجې و بیا نه اوښي و نه اسم نو بیا هغه شانتې خوارپړق شو
پیل شو امتحان کې دی بل پسې ورله ورته وی ډېر غریب بې وسم بچي مې دي ستا خو دومره څاروي دي غوا دي چې دا درې ډکې دي یوه غوا پکې ماله راکړه زه به په دې باندې خپله ګزاره کوم هغه هم ناشکري وکړه ورته وی یاره مسافره دا خو صحیح ده چې زما ډېر مال دی خو دا زکاتونه یو سوالګري دي او فقیران دي او د دې چې کوم دی رشته دار دي او خپلوان دي موږ دا حقوق نشو پوره کولی یاره جی ما پوکه نشم درکولی فرشتې ورته بیا هغه خپل جان یاد هلکه داسې معلومیږي ما چېرته لیدلی وي خو چې ګورم نو ته داسې وي چې برګ بروک شانتې وي څه برګی مرض در باندې وو او دا سرمن دې هم خرابه وه الله د باندې احسان وکړو ښکلې سرمن یې درکړه الله جوړ کړې خوارپړق وي غریب وي الله مال درکو الله د دې نعمت شکر وباسه یوه غوا پکې مال راکړه هغه ناشکره ورته وی نه خطا شوي زه خو چې پیدا شویم هم دغه شانتې ښکلی بدن مې دی او پسته مزیداره سرمن مې ده چېرته خو هم زه بیمار شوی نه یم او دا چې څونه څاروي دي دا خو زما د پلار او د نیکه ورنیکه راپاتې دي دا زموږ نسبي داسې مالدار او سرمایهداره خلک یو تا به چېرته بل خوار پړق کتلی فرشتې ورته وې که دروغ وایي نو الله دې هغه شانتې که چې څنګه وي نو بیا نه هغه سرمن و نه هغه حسن و نه هغه ښایست و بیا هغه برګیتې جوړ شو نه یې غواوې او نه یې بیا څاروي د دریم پسې ورله هغه ته وی غریب بې وسه یم بال بچه دار یم اهل و عیال مې دی تاله خو الله ډېر څاروي درکړي ماله پکې یوه ګډه راکړه موږ به خیر دی په دې یوه ګزاره کوو د الله په نوم باندې یوه ګډه غواړم هغه ورته وی ښه د الله په نوم باندې ګډه غواړې وی آو وی ما ته خپل ځان معلوم دی زه ړوند ومه ما هېڅ هم نه لیدل خپل ځان مې نه لیدو ځان مې خپل ضرورت ته نشو رسولی د الله مخلوقات مې نشو لیدلی الله احسان وکړو الله ماله سترګې راکړې د الله دنیا مخلوق مې وکتو زه خوارپړق غریب ومه زما سره هېڅ سم نه و الله جل جلاله ماله دومره څاروي راکړو د الله په نوم غواړي یوه ګډه نه لاړ شه دا چې څونه پکې بوزي دا غونډې بوزه دا غونډې د الله نه قربان فرشتې ورته وی بارک الله لک فی الله دې ستا دپاره کې برکتي کې زموږ دا ګډو ته زو الله د چا په ګډو څه کوي دا غونډې ستا دپاره مبارک شه عزتمندو زما ستا دپاره سبق څنګه دی راغلی دنیا ته څنګه بربنډ راغلی دنیا ته څنګه کمیس پرتوګ را سره اوم نو ښه ټوپی پیزار را سره اوم نو اوم دقسې راغلی و قیامت کې به راځو څنګه تحشرون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا نبی کریم علیہ السلام فرمائی قیامت کې به راپورته کېږي پخپو به دې ګوره بیا بوټان او سپلی پیزار نه بیا به د بدن باندې کپړې نه بیا به د سنت نه دقسې بربند به راپورته کېږي حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها تپوس کوي د الله پیغمبر دنیا کې خو د پردې مسلې وي د ستر مسلې وي هلته خو انسانان به اولین آخرین را جمعي او د انسانان بربند ورته کېږي نو د ستر مسله به څنګه حدیث د بخاري کې دی پیغمبر علیه السلام وفرمیل عایشې الامر اشد من ذلک دا د قیامت ورځ ده دا د دنیا ورځ خو نه ده چې انسان دی بل ته ګوري دا د قیامت ورځ ده هر انسان د خپل ځان په فکر کې دی خپل ځان ته نشي کولی چې نر یم او که ښځه بل ته به څنګه وګوري قیامت کې به هم دقسې یوازې بربند راځي الله دنیا کې مال درکړی الله دنیا کې عزت درکړی الله دنیا کې اولاد درکړی پام کوه چې کوم دی ګوره بخیل نشي شوم نشي ناشکره نشي شکرګزار بنده جوړ شه ځان هم الله له ورکه بچې هم الله له ورکه مال هم الله له ورکه الله نه قربان که د الله درکړي دي امتحان کې ځان پاس که امتحان کې ځان پیل نه کې داسې دینی درسګاو سره د داسې جامعو سره خپل نسبت قایم